جامع حقانیه چې د صرف د خیبر پښتونخوا نه د پاکستان نه بلکې دا ګڼم چې په ټوله دنیا کې یو نوم لري، یو حیثیت لري، یو شهرت لري. د دې ادارې حوالې سره خو یقینا ټوله دنیا په دې خبره باندې بالکل کنوینس ده او په دې خبره باندې بالکل دغه ده چې د اسلام څومره ترویج او تبلیغ او پویا د دې ځای نه عالم اسلام ته او ټولې دنیا ته ملاویږي، نو هغه یقینا یو تاریخي حیثیت لري. او د دې کردار په وجه باندې زمان هم د همیشه نه دا خواهش و چې زه دلته راشم او د دې ځای طالب علمانو سره ملاقات وکړم او د ادارې سره یو رشته او یو تعلق زما جوړ شي. ستاسو د ادارې یو تاریخي کردار دی او هغه تاریخي کردار یو منل شوی کردار دی. زه د حقله کې صرف دا ویلی شم چې تاسو ټول طالب علمان انفرادي حیثیت کې او په اجتماعي حیثیت کې د دې ادارې هم سفیران یې او د اسلام هم سفیران یې، ځکه چې دنیا ته د اسلام دعوت، د اسلام پویا، د اسلام حوالې سره معلومات او علم هغه هم ستاسو په ذریعه باندې وړاندې کیږي. نو دا یو داسې کردار دی چې دا یو تاریخي حیثیت هم لري او د یو مسلمان دپاره یقینا د دې اهمیت دومره زیات دی چې دا یې نه د انکار کول ممکنه نه ده. د هغې وجه دا ده چې هم تاسو یې چې کوم به راتلونکي نسل ته هم د دین شعور ورکوي او په موجوده نسل کې هم به دا احساس پیدا کوي چې زمونږه څه اخلاقي، سماجي، معاشرتي ذمهدارۍ دي او مونږه په دې معاشره کې د اسلام د اصولو مطابق د عدل، د انصاف، انسان سره د مینا، د مینې او د انسان دوستی چې کم پیغام دی، کم میسج دی، هغه تاسو ورکوئ او هغه هم ستاسو په ذریعه د هغې پویا خلک حاصلوي. نو دا یو ډېر اهم کردار دی. علما د پیغمبرانو وارثان دي او تاسو یقینا د دې خبرې نه ښه باخبره یې. خو د دې ادارې کردار حوالې سره زه صرف دومره خبره کول غواړم چې د علم دا ذمهداري دا یو ډېره مهمه او اهمه ذمهداري ده او د هغې یو بنیادي وجه دا ده چې ستاسو مقابله د دنیا د هغې طاقتونو سره هم ده، هغې نظریاتو سره، هغې فلسفو سره هم ده کوم چې د اسلام مخالف نظریات دي. او زه دا ګڼم چې دا هغه اهمه ذمهداري ده د کوم د پوره کولو دپاره او د کومو طاقتونو د مقابلې دپاره چې تاسو ځان تیار کړئ. د هغې وجه دا ده چې که زه مسلمان یم او زه صرف په دې خبره مطمئن شم چې زه مسلمان یم او اسلام زما دین دی او دا ډېر ښه دین دی او دا ډېر ښه مذهب دی او زما عقیده ډېره ښه عقیده ده او دا نور ټول غلط دي او په دې مطمئن شم، نو زما په خیال دا ما د الله د طرف نه چې کومه ذمهداري ما ته په ما باندې مال راکړې شوې ده د الله تعالی د طرف نه، نو د هغې شاید چې زه صرف نیمه حصه پوره کوم. صرف په دې خبره مطمئن کېدل چې زه مسلمان یم او دا زما دین دی او بس دا ښه دین دی او زه به دنیا کې هم د دې مطابق د اصولو مطابق وخت تېروم او آخرت کې به هم ماته د دې په نتیجه کې فلاح میلو شي. که صرف دا اطمینان موږ ته حاصل شي نو دا زموږ صرف نیمه ذمهداري پوره شوه. د هغې وجه زه د دې بنیادي وجه زما د دې خبرې په شا باندې چې کوم زما سوچ دی هغه دا دی چې زمونږ صرف دا ذمهداري نه ده، د دې نه علاوه هم ذمهداري ده او هغه ذمهداري دا ده چې کم باطل ادیان دي، کم باطل نظریات دي، کم د طاغوت نظریات دي، د هغې رد هم مونږ وکړی شو او هغه رد په زور باندې نه کیږي، هغه د تورې، د ټوپک، د ګولۍ په زور نه کیږي او که هم شي نو ډېر عارضي او غیر مستقل رد وي. رد هغه دی چې د هغه نظریات ته د نظریاتو په زور باندې، د هغه سوچ ته د سوچ په زور باندې، د هغه فکر ته د فکر او د شعور په طاقت باندې
رد کې چې هغه هم کنوینس شي په دې خبره په مطمئن شي چې او زه غلط یم نو الله تا اسلام د اسلام چې کوم فریضه ده او کوم ذمہ داری الله تا ته درکړې ده دا ګړم چې هغه ذمہ داری به الله پوره کیږي نن موږ مسلمانان په ټوله دنیا کې په دفاعي پوزیشن باندې یو تاسو وګورئ د پاکستان نواله تر امریکې پورې هر ځای کې مسلمانان په دفاعي پوزیشن دي موږ ځان بچ کوو موږ باندې حملې کیږي موږ صرف د ځان دفاع کوو کله دفاع وکړی شو کله ونه کړی شو سیاسي دنیاوي لحاظ سره فوجي لحاظ سره موږ بالکل ګډ تشوي یو زمونږ دشمن په موږ حاوی دی زمونږ دشمن زمونږ مخالف په موږ باندې زورور دی طاقتور دی هغه سره د ساينس د ټیکنالوژي د فوجي طاقت د اصلي د هر څه مالی وسایل دنیاوي وسایل ټول داغه په لاس کې دي موږ صرف یو دفاعي جنگ کوو دی وخت کې دلته د تاسو د جنگ دعوت ورکول لنیم راغلی نو زه تاسو د جنگ خبره کوم خو زه صرف دا ویل غواړم چې کوم خلکو سره تاسو مقابله ده که تاسو سره جنگ نه کوي هغوی به د سره جنگ کوي ځکه چې تاسو تباهي غواړي نو د دې دپاره نظریاتي سوچ ډیولپ کول غواړي نظریاتي سوچ اوچتول دغه کول غواړي جوړول غواړي شعوري سطح اوچتول غواړي او دا علم چې کم تاسو حاصلوي دا یو داسې د دې نه داسې یو توره جوړول پکار دي چې دا د باطل او د طاغوت کټ کولی شي کټکولی شي پرېکولی شي غوڅولی شي که دا طاقت ستاسو په علم کې نه وي نو دا علم بیا زه دا ګڼم چې نیمګړی علم دی او د دفاعي نه علاوه د دې یو کردار پکار دی دفاع خو د اسلام مونږ کوو خو اسلام صرف دفاعي سوچ نه لري اسلام یو تبلیغ دی یو دعوت دی او دعوت تر څو پورې چې دعوت مسلسل خوريږي نه نو دا بیا رستو راځي دا بیا واپس ریورس پروسس ته دی راځي دې کې به مخکې ځي هر وخت به ځي کم ته چې تحرک وي مسلسل جدوجهد وي جهد مسلسل آبه کې کاغه دی ودرو نو بیا د دې ریورس پروسس شروع شو اسلام کې چې کله تاریخي حیثیت تاسو تاریخي تناظر کې وګورئ چې کله هم مسلمانان رامخکې شوي دي د اسلام دعوت په یو ډېر ښه مدلل عقلي شعوري بنیاد باندې دنیا ته ورکړی دی نو دنیا دعوت قبول کړی دی خو د کله نه چې مونږ هغه یا هر کله چې مونږ هغه دعوت هغه سفر هغه پروسس هغه عمل ودرو هغه ځای نه زمونږ ریورس هم شروع شي مونږ په ریورس ګیر کې بیا روان شو او نور را باندې رامخکې کیږي د تیر شوي څو کالو نه په مسلمان امت کې دا یو عمل جاری دی دا عمل به ریورس کول غواړي دا عمل به مخکې کول غواړي او یاد ساتئ دنیا چرې په زور نه ده ګټلې شوې دنیا همیشه په دلیل ګټلې شوې ده د دلیل طاقت مضبوطول غواړي او هغې ته د دې کتاب ضرورت دی د دې علم ضرورت دی دا علم د سره دا طاقت د سره دلیل د سره نو د دنیا تسخیر بیا دومره ګران کار نه دی قومونو کړی دی نورو خلکو هم کړی دی مسلمانانو هم کړی دی خو چې کله مسلمانانو خپل دا فریضه پرېښودله نو نورو ته خدای موقع مې راکړه او نور تاسو ته خو به د قرآن هغه اصول معلومي د امت وسط امت الوسط الله تعالی همیشه یو قوم لا دا ذمہ داری ورکوي خو هغه د هغې قوم نه بیا دا توقع هم کوي چې هغه به ځان کې هغه صلاحیت او هغه قابلیت پیدا کوي چې ما ولې کومه ذمہ داري ورکړې ده د هغې ذمہ دارۍ قابل قوم دی دا کله که هغه قابلیت تیر کې هغه اهلیت ستا نه پاتې شي نو الله تعالی بیا تا کې څه خاص غمې نه دی لګېدلی چې بیا مو په تا باندې لاس کړي بیا به بل چا له دا ذمہ داري ورکړي او دا د سوره بقره کې د بني اسرائیل د هغې ټولو واقعاتو نه هم دقه ظاهرېږي کلیر کټ دا د اصول کې اړو دویمه خبره نشته نو زه به تاسو دا دعوت در کوم پویا د دین یقینا ستاسو زمانه زیاته ده تاسو د دین طالب علمان یې موږ خو دنیاوي سبقونه ویلي دي خو په دې زمانه زیات پوهه چې دنیا ته د اسلام هغه شکل ورکې وړاندې کې کم چې د عقل دلیل او د شعور په بنیاد دی خپل عقیده چې د دلیل او د شعور په بنیاد باندې د هغې سپورټ وکړي
او هغې له زور ورکې مرسته یې وکې نو بیا د هغې مقابله څوک نشي کولی. نو زما وروڼو بس دا زما یو 2-3 منټه ما ستاسو واخیستل. نور تاسو سره لوی لوی مشران عالمان موجود دي، یقینا د د درس نه د دروس نه به تاسو استفاده کوئ. بله د حکومت حوالې سره زه د خیبر پختونخوا حکومت د یو نماینده په حیثیت باندې صرف دوره به ویم چې زمونږ حکومت زمونږ کوشش دغه دی چې مدارس دا زمونږ یو زوړ روایت دی او دا تعلیم او د تدریس دا طریقه او دا نظام دا زمونږ یو تاریخي ورثه ده، دا به مونږ چرې نه ضایع کوو. او مونږ دا غواړو چې مدارس د دې دور جدید عصر حاضر چې کم تقاضي دي د هغې مطابق تاسو تیار یې، ځکه چې اخره کې د دې ځای نه وځئ د دې مدرسې د دې دیوالونو نه بار شئ نو تاسو به یقینا بیا د دنیا مقابله کوئ. نو دنیا د مقابلې دپاره به انشاءالله تاسو تیارېږئ او حکومت په دې کې به تاسو سره پوره مرسته هم کوي، سپورټ به هم کوي. او دا زمونږه بالکل پالیسي ده چې د دې ادارو سرپرستی وشي، د دې سپورټ وشي او دې سره ښه پوره هر قسم کومک وشي. نو ډېره مننه او امید لرم چې زما دا خبرې به تاسو بدې دي لګېدلي او څه د سوچ موقع به تاسو ته میلو شوي او ستاسو نه به ډېر څه مونږ هم زده کوو او تاسو به زمونږ نه څه لږ ډېر اورئ، ځکه چې دا یو بل سره په خبرو او په ډایلاګ باندې سوچ کولاویږي. ډېره مننه.